هغې کې لګیا یې او کوشش او محنت کوي. انشاءالله د ټولې د الله چارسدې هر یو مسلمان به که خیر انشاءالله په هر میدان کې ستاسو سره شانه بشان انشاءالله العزیز ولاړ دي په خیر. او د خدای پاک فضل دی څنګه چې محترم رور شیخ التفسیر حضرت مولانا حزب الله جان صاحب دامت برکاتهم فرمایل خپله کارګزاري هم څه ناڅه بیان کړه دلته او د نور اجتماعاتو متعلق هم درته هغه خپل تاریخ وغیره بیان کړل. بنیاد دا دی د مارونو د ختم نبوت عقیده دې باندې خو زما په خیال چې نن سبا ټول ماشومان او لوی پوهې دي او هر چاته پته ده چې یاره دا ختم نبوت څه شی دی، د دې څه تعلق دی او د دې څه مقصد دی. خو دې دور کې اغیار ډېر لوی زور لګوي، یهودیان او عیسایان په ډېر لوی زور کې روان دي او په مختلفو طریقو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه وصف چې د هغې تعلق زموږ د بنیادي عقیدې سره دی د مسلمانانو د زړونو نه لرکول غواړي. هغې لا هغوی لګیا دي په وکلو تنظیمونو کې، په ډاکټرانو کې د میډیا په ذریعه د هغې ډېر لوی کوشش وکړو. داسې معمولي دا خبره مه کوئ، د میډیا په ذریعه د هغې د ډېر لوی کوشش شروع دی. دا خو د خدای پاک فضل دی چې زمونږ د مشرانو یو نظر دی او د الله فضل دی چې زمونږ د مشرانو د دې لپاره د مخکې نه یو منظم تحریک شروع کړی دی. نو دغه قوتونه مخامخ میدان ته نشي راتلی. دغه قوتونه دلته کې په یو ظاهري شکل کې تاسو نه خو دومره سخت ما پسې یو ځل وکیلان راغلل او ما ته یې ویله مونږ په پېښور کې یو اجتماع کول غواړو چې ته راسره لاړ شې. ما ورته ډېره ښه ده، خو پته نشته چې بیا څه وشو. نو ما ته ډېر مقتدر او اهم شخصیات وښول چې قاضیانان شوي او دې دپاره اوس پکار دي چې تاسو موږ سره لاړ شئ. غالبا بیا هغه اجتماع دوی کړې وه، پته نشته چې ما سره رابطه ونه شوه او هغه اجتماع بي هغې بیا کړې وه. نو ډېر لوی منظم سازش نن سوشل میډیا د هغوی د پهلاو غټه ذریعه ده. خو د خدای پاک فضل دی د مسلمان په زړه کې که د هرې پارټۍ سره تعلق لري، د هغې په زړه کې د رسول الله مبارک وینه الحمدلله په رګونو کې د وینې په یو یو بوند کې او په یو یو څاڅکي کې چې دا ډاکټران ریډ سیلز او وایټ سیلز وایي چې دا په دې رګونو وینه کې پراته دي. ما په خیال د دغه ریډ سیلز او وایټ سیلز چې دا تعداد یې د هغې نه زیات د رسول الله مبارک محبت په دې وینې ذراتو کې شامل دی.
دا د خدای فضل دی او زما وروڼو بنیادي طور باندې دې باندې خو د قرآن شریف هم ډېر نصوص دی او په احادیثو مبارکو کې هم شته صرف زه تاسو ته د حضرت وحشي ابن حرب رضی الله عنه یو ټکی یو واقعه مشهوره ده خو یو ټکی تاسو ته یو نقطه به ښکاره کړم چې ده کله حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړ او بیا د هغې شهادت په نتیجه کې حضرت حمزه رضی الله عنه سره انتهایي ظلم وشو ځکه د رسول الله مبارک سره و د هغه نه پوزه پرې شوه